أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم، مثال د هاغي کسانو چې هغي خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله کې، کمثل حبة دا انفاق د دوی پشان د هاغي دانی انبتت 7 سنابلا چې زرغونوي دغه دانا وګولرا فی کل سنبلت او وی په هر یو وږي کې 100 حبه سل دانې. والله یضاعف لمن یشاء، الله تعالی زیاتوي ثوابونه دغه خرچ دغه انفاق لمن یشاء د چا د پاره چې وغواړي. والله واسع، دی الله تعالی وسیع فضل والا، فراخ فضل والا، علیم او علم والا. الذين هاغ کسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله پلار د الله کې، ثم لا يتبعون بیا نلیږي نور پسې کوي ما په هاغ مالونو پسې انفقو چې کوم دوی خرج کړي دي، من ولا اذن احسان یعنی زبادنا، ولا اذن او نس ضرر او تکلیف یعنی بیا تنگولم نکی. بعض خلق چاله سه خیراتی ورکی بیا ټول عمر تنگی نو دا چلوم نکی. لهم اجرهم عند ربهم، دې د دوی د پاره هغه اجر د دوی په نزد رب د دوی باندې. ولا خوف علیهم، نبوي سیر په دوی، ولا هم يحزنون او نبد دوی غمجن شي. قول معروف، ویناخ کلی یعنی خوږه خبره، ومغفرة او بخنا، خیر من صدقة دا غرد د صدقینا، هاغ صدقه یتبعها اذن چې ورپسیوی په هغې پسې تکلیف یا سزبادنی. والله غنی حلیم، دے اللہ تعالی بے پروا بے حاجتا او بردبار ذات. یا ایوہ الذین آمنوا، اے ہاغ کسانو چی ایمان مراوڑے، لا تبتلوا صدقاتکم، مخرابوی مزایکوی صدقی خپلی، بالمن والاذا پا احسان سرا پزبادن سرا، والاذا او پا تکلیف سرا. کالذی ينفق ماله، سوک چې ضایع کوي د خپلې صدقې د پشان د هغې سړي، ينفق ماله چې هغه خرج کوي مال خپل لرا، رئاء الناس د پاره د ښودلو د خلقو، ولا یؤمن بالله د ایمان نه لري په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ اخري یعنی په ورځ د قیامت. فمثله، پس مثال د دغې سړي چې دا ریاکاري کوي منافقت کوي، کمثل صفوان پشان د هغې ګټې دی، علیه تراب چې وي په هغې باندې خاوره. صفوان نه مراد بالکل میینه صفا خویه ګټه، علیه تراب چې وي په هغې باندې خاوره. فاصابه وابل، بیا ورسیږي دغې ګټې ته تیز باران، فترکه صلدا، نو پس پریږدي دا ګټه بالکل صفا. لا يقدرون على شيء، دوی بقادر نشي پس سیز یعنی پس ثواب، مما د هغې عملونو کسبو چې کم دوی کړي یعنی په هیڅ ثواب به لاس بر نشي. والله لا يهدي القوم الكافرين، او الله تعالی هدایت نکي قوم کافرانو ته. ومثل الذين، او مثال د هغې کسانو،
ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د تلاش کولو د پاره د طلب کولو د رضامندۍ د الله وتثبیتا من انفسهم او خرج کوي مالونه خپل د وجه د هغې کلک یقینا من انفسهم چې دی په زړونو د دوی کې کمثل جنت مثال د داسې صدقې په شان د هغې باغ دی بربوتن چې وي هغه باغ په اوچته ځمکه اصوابها وابل ورسیږي دغې ځمکې دغې باغ ته تیز باران فآتت اکلها ضعفین نو بس ورکړي دغه باغ هغه میوې خپلې دو چنده ډېرې فإن لم يصبها وابل پس که چرته ونه رسیږي دغې باغ ته تیز باران فطل نو پس کافي دی ورله هغه لږ باران معمولی هغه پرخه ورله هم کافي ده والله بما تعملون بصير او دے اللہ تعالی په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی ایود احدکم ایا خوښوي یو کس تاسو نه ان تکون له جنة من نخیل چې وي دي د ده دپاره یو باغ د کجورو و اعناب او د انګورو تجری من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه له فیها من کل الثمرات او وی په دې باغ کې هر قسمه میوې د ده دپاره واصابه الكبر او ورسیږي دغې سړي ته بوډاوالی وله ذریة ضعفاء او وی د ده دپاره اولاد کمزوری یعنی ماشومان بچی وي یا معذوره اولاد وي فاصابها اعصار پس ورسیږي دغې باغ ته اعصار تیز هوا تیز سیلی توفان پې راشي فیه نار او وی په دغې تیز سیلی کې اور فاحترقت پس وسوځي دغه باغ كذلك يبين الله لكم الآيات هم دقرنگ بیانوی اللہ تعالی تاسو تا آیتنا اغا مثالنا لعلكم تتفکرون دپارد دی چی تاسو فکر وکی